چې نن درې اهم ډیولپمنٹ چې کوم دي د پاکستان او افغانستان حواله سره پاغه به خبرو کو یو خدا د چې د حامد الحق حقانی سے د قتل چې دی د دې سره بعضی تجزیه کار دا خبره کوي چې دا اوس د هغه صفائی روانه ده یا هغه خلک ټارګټ کیږي کم خلک یا کم ځای چې کم دی د جهاد افغان جهاد کې ډیر لوی کردار او حقانیه چې وا دا د طالبانو د پاره وسم د غوی د طاقت یا د غوی د بیانیه چې کوم دی یو بیسو یو دا اهم خبر دی. دویم خبر چې دی هغه افغانستان طالبانو اعلان کړی دی چې دوها معاهده چې کومه ده هغه اوس مزید پاغه باندې مونږ عمل نکو اوس زمونږ خپل نظام دی هغه معاهده هم ختم ده او پاغه کې کوم شرایط هغه هم ختم دي. اوس دا په دې موقع باندې دا بیان راتل او دریم هم هغه دا دی چې ډونلډ ټرمپ د امریکای صدر دا اعلان کړی دی چې د طالبانو نه به مونږ وسله واپس اخلو او ډیر په یو زور سره دا خبره کوي. په دې درې وانه موضوعاتو باندې به نن مونږ خبره کوو چې درې وانه څومره اهم دي. یو دا دی چې د حامد الحق حقانی سے دا کوم شهادت چې کوم دی د ته پاکستان کې چې کوم په دې او صورتحال باندې نظر ساتي ډیر په جوور نظر سره وته ګورو زیاتره هم د دې رائے دي چې حقانیه ټارګټ کول چې دی دا د افغان طالبانو په پاکستان کې چې کوم سپورټ بیس وته لیکيږي هغه ټارګټ کول دي. اوس که دا داعش کې یا که دا نور ګروپونه دي نو د دې بس اثراتي آیا دا چې د طالبانو اثر به پاکستان کې کمیږي طالبانو کې دننه ځکه چې د حقانیه وسم په طالبانو په حکومت کې دننه داسې خلک شته چې هغه د دې مدرسې سره د دې نه فارغ دي د دې نه ګریجویټ دي او د لپاره ډېر خصوصي د هغوی دپاره دا اهمیت لري. آیا دننه خاص کر چې کوم حقانی شبکه ده د هغې سره تعلق لري نو آیا د دې ترمنځ د افغان طالبانو ترمنځ د دې د وجې نه څه اختلافات راتلی شي ځکه چې خلیل الرحمن حقانی شو یا د دې نه مخکې رحیم الله حقانی صاحب شو یا دا اوس چې کوم دی حامد الحق حقانی شو دا ټول پرله پسې ټارګټ کیږي نو د دې څه وجه کېدی شي او وجوهات څه کېدی شي د دې به اثرات اثرات داسې ښکاري چې یاره ویلي کېږي چې کوم هغه بیسو د لکه اوس خیبر پښتونخوا حکومت کوم ډیلیګیشن لیږه هغه هم د هغې مشري چې کوم دی حامد الحق حقانی صاحب ته سپارل کېدله. یو دا ډېر اهم دی او په دې باندې اوس خبرې روانې دي چې د دې به اثرات د طالبانو کې دننه او بیا په پاکستان کې چې د طالبانو کوم سپورټ بیسو په هغې به څه اثر پرېوځي. دویمه خبره اهمه چې کومه ده هغه طالبانو چې کوم اعلان کړی ذبیح الله مجاهد سے تېره ورځ چې دوها معاهده چې کومه ده نوره ختم ده. اوس دوها اوی چې د هغې کوم شرایطو هغه مونږ پوره کړي دي او بنیادي شرط دا چې افغانستان د ترهګرو مرکز جوړ نشي. نو بیا په خصوصي توګه دا ویلي چې د افغانستان نه تر اوسه پورې په امریکا یا د هغې په ملګرو باندې حملې نه دي شوي او دغه زمونږ شرط و پاکستان د هغې نه بار یا نور دغه دا د دوها اګریمنټ لاندې نه دي. اوس په دې موقع باندې د دوها معاهدې ختمول څه اثر لري ځکه چې ورسره سم د امریکای د صدر چې کوم بیانات راځي چې یاره مونږ د دوی نه به دا وسله چې کومه ده دا به مونږ واپس اخلو. دوها معاهده چې کومه ده د دې په بنیاد باندې افغان طالبان په حکومت کې راغلي د دې په بنیاد باندې امریکایي فوجان واپس وتی دي دا یو اګریمنټ نو دا خو نه ده چې دوها معاهدې لاندې امریکایان به څنګه وتل آیا هغه په دغه کې کور وا که نه وه امریکای چې کوم وسله پرېښې ده د دې خو د دوها معاهدې سره څه تړون نشته دی. نو دا ټولې خبرې دي او دوها معاهدې آیا طالبانو چې په هغې کې کوم ویلي چېرې د زنانو سره به د دوی څه سلوک کي د اپوزیشن مخالفو ډلو سره به د دوی څه سلوک کي د نور ملک نظام به دوی څنګه چلی په هغې کې یو خبره دا هم وه چې ټول شموله حکومت به طالب به یوازې نه په هغې باندې طالب عمل ونه که دغه شانتي افغانستان د نړۍ دپاره د دهشتګردو نټورک چې کوم دی اوس امریکا هم دا خبره کړې ده چې کله نه امریکا وتې ده د هغې کوم وزیر دفاع دی نو د هغې نه پس عالمي دهشتګرد تنظیمونه چې کوم دي په افغانستان کې اوس ډېر زور موندی دی. نو اوس دا ورسره شول او د دې سره سم دا خبره چې امریکا کومه خبره کړې ده چې پریزیډنټ ټرمپ چېرې زمونږ کومه وسله ده په دې باندې طالبان خپل نمایش کوي او دا به مونږ واپس اخلو یا دا خرڅوي په دې باندې هغې دا یو خبره کوي چې یاره د کال
21 نه راواخله کال 2015 پورې لکه د دې کال پورې 8.8 ارب ډالر چې دی مختلف سازو سامان جنگي سازو سامان یا په دې مختلف دغه کې طالبانو ته حواله شوی دی او ټرمپ دا په خپل ویلي دی چې سو او یا زره مختلف بور ډیر زیات ماډرن جدید ټوپکې چې کوم دي دا پاتې شوي دي او یا زره چې کوم دی بختربند ګاډي او نور فوجي ټرکونه دي د دې نه علاوه الوتکې دي د دې نه علاوه هلیکاپټرې دي د دې نه علاوه نور لکه تقریبا دا د 2.5 ارب ډالر دغه وسله ده. اوس دا درې وانه خبرې چې مونږه په یو دغه کې کیدو د حقانی ټارګټ کېدل د مدرسې او وسره چې کوم دی د ډونلډ ټرمپ دغه اعلان او سره د طالبانو د دوحه معاهدې نه وتل نو دا درې وانه چې موږ وګورو د مطلب دا دی چې په خطه کې حالات ډیر په تیزی سره بدلیدو ته روان دي. اوس په دې کې د پاکستان او افغانستان څه کردار پکار دی په دې موږ لا سوچ